یو ښځه په لاره باندې روانه ده او جومات کې لمونځ وکړو په لاره روانه ده او خوشبو ترې لاړه. حضرت ابو هریره ول آواز ورکړه خورې یا مورې لږه ودرېږه. ودرېده. وایي چېرته تللی وې؟ وایي جومات ته لمانځه له تللی وم. ته څه وې راته؟ وایي خوشبو دې پورې کړې ده. وایي زما دې په خدای قسمي پر ابو هریره ورته قسم خوري چې ما د خپل خلیل د خپل دوست محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي. د خپلې دا واورئ دا حدیث د ترمذي حدیث دی چې کومه ښځه د کور نه ووته بار نور نه چې جومات ته ځي. مارکیټ خو لویه خبره ده. جومات کې خو ښځې اخروهن من حیث اخرهن الله رستو به ولاړه. جومات کې خو پاکو خلکو له ځي. سړي به ترې مخکې نظر یې ورسره نه لګي. دا به وروسته ولاړئ په صفونو کې جومات ته که مارکیټ ته ځي بازار ته ځي هغه به ترې وباسو. هغه خو ډېر لوی جرم او دې خوشبویي یې چولې او دا واپس راشي. د دې ښځې مونځ به نه قبلېږي. نه به هله به مونځ قبلېږي چې دا داسې په غسلخانه کې ولامبي لکه ښځه چې په لویه بیاودسۍ جنابت کې څنګه لامبي هغسې چې وایه که نه زمونږ ښځې چې دي څومره سپریګانې په ځان کوي. کومې جامې چې کومې سپریګانې کوي کوم لباس اچوي چې دا خلک راته نیغې خو ګوري. په خدای قسم حضور پاک فرمایي د سړي له هغه خوشبو پکار ده چې خوشبویي کوي د ډوزې خوری رنګ به پکې نه ښځې سړی به رنګ والا خوشبو نه استعمالوي او ښځې به هغه خوشبو استعمالوي چې رنګ پکې وي. خیر دی د رنګ ولا اجازت دی لپسټک وغیره یا نور خو چې بوی نه کوي چې د خلکو توجه ځانته پیدا نه کړي. او رسول الله مبارک بل ځای څه فرمایي دا حدیث هم وری په ابو داود او په ترمذي کې دی چې کومه ښځه په لاره لاړه او داسې بنا او سینګار یې کړی دی چې سړي ځان ته رامایل کړي او سړي ورته وګوري چې د دې سړو د سترګو د زنا څومره ګناه وشوه د هغې به نه کمیږي او د هغې برابر ګناه له دې ښځې وایي غر کې دی که نه دی غر کې تبا بربادي دی. ولې داسې دا سخت جرم دی او سخته ګناه